د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي نو د ده دا اودس اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې دا به د سورلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي وای به د هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دې وکړو او بیا د ماسپښین منزله دې تیاری وکړو نو چې د ماسپښین مونځ دې وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ دې خدای قبول کړو نو ځکه د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو ماسپښین دې وکړو د مازدیګر د مانځه تیاری دې وکړو چې مازدیګر مونځ دې وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ دې خدای قبول کړو دغسې د ماښام والا حدیث کې راځي چا نه چې د مازدیګر مونځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ده ټول کور وران شو بال بچ تباه شو او سیله یې پراله او دی د دوهای ملنګ پاتې شو یو د مازدیګر مونځ قضا کېدو نو هر مانځه نه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکړي نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړي